دومره غټه کامیابي درته مبارکي وایو. مولانا صاحب دغه راته ووایي چې خپلې کامیابۍ ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ جی وي یو ډېر غټ کمپاین هم چلولي د پی ډي ایم په شکل کې. جی وي په پوره ملک کې یو قومي پارټي جوړه شوې وه. څه ګڼئ چې ستاسو دغه کامیابۍ کې شاته د پی ډي ایم هم لاس شته د پی ډي ایم د هلو ځلو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو وویل یقینا چې زمونږ جی وي مولانا فضل الرحمن صاحب قائد محترم زمونږ د 3 کاله مسلسل ډېر زیات محنت وکړو. د هغې په نتیجه کې الحمدلله نن چې زمونږ د دې سیټ کامیابي ډېره واضحه راغله. نتیجه پاتې شو زمونږ د خپل خود د دې سیټ په حوالې سره دې کې خو صرف جمعیت علما اسلام زمونږ یعنې لکه دغه او بیا عوامو الحمدلله مونږ سره ډېره زیاته مینه کړې ده. زه دغه عوامو ډېر بې حد مشکور یم، نارینه او زنانه. یقینا چې د هغې د هغه محبت او د هغه مینې او د هغې هغه موږ له چې کوم یعنې هغه خلوص او محبت سره اوټ راکړه، زه وایم چې یاره زه څه وکړم داسې چې د هغې هغه جزا او د هغې هغه بدله ادا کړمه. خو انشاءالله العزیز زما خپله دا دغه دی امید دی، مخکې ما ویل په جلسو کې او دا مې انشاءالله اراده ده چې د عوامو په تکلیف کې به زه انشاءالله د هغې سره په سب کې ولاړ یم. مولانا صاحب دا راته ووایي چې چېرته بلدیاتي الیکشن کېږي یا بای الیکشن کېږي، ضمني الیکشن کېږي، نو حکومتي پارټۍ په هغې باندې خامخا سرانداز کېږي. که موږ وګورو په دې صوبه کې د تېر شوي 8 کالونه د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، خو که اوس دا بلدیاتي انتخاباتو نتایج موږ د بېګا راسي وګورو تر نن وخته پورې، نو حکومتي پارټۍ ته هغه شانتې توجه یا هغه شانتې ووټ میلاو نه شي کوم چې ورته پکار دی. نو د دې څه ګڼئ چې د دې مطلب دا دی چې دا خلک چې کوم دي دا د موجوده حکومتي پارټۍ نه خفه شوي دي؟ زما خپله دا خیال دی چې عوام د دې موجوده حکومت نه ډېر زیات خفه دي او د ټولو نه زیات خفګان د عوامو په ګرانۍ دی چې چونکې ډېره زیاته ګراني د ملک او مهنګایي ده او زمونږ عوام غریبانان دي، دومره هغې هغه استطاعت او دغه نی وس چې لکه هغې خپل روزمره د خوردنو شیزونه مطلب دی چې ځان ته په دغې کمایۍ کې مهیا کړي. نو زما خپله دا د دې نه دا نتیجه دغه کړله چې عوام د دې موجوده حکومت نه په مهنګایۍ دغه سره ډېر زیات پریشانه دي او خفه دي. دویمه خبره دا چې دوی نورې بعضې وعدې هم کړې وې، هغه وعدې هم مطلب دی چې لکه زمونږ لکه د موجوده حکومت سر ته ونه رسولې، نو عوام وایي چې یاره دا خو دوی هسې ګپ شپ لګوي. نو په دغه لحاظ سره عوام دې ځله بس د کتاب په دغه باندې ډېر زیات دغه او د مولانا صاحب هغه جدوجهد او محنت ته ډېر نظر او الحمدلله کتاب باندې ډېر زیات دغه او کتاب ته اعتماد په کتاب باندې و. که چېرې ستاسو د سیټ خبرو وکړو 400 چې کوم ده دا د عوامي نېشنل پارټۍ ګډ ده، څومره ورته ګران خپل کمپین د نېشنل پارټۍ خلاف چلولو باندې؟ زه به داسې ووایم چې یقینا دا 400 چې ده د عوامي نېشنل پارټۍ ګډ ده، دې کې شک نشته. خو ډېرو زه به دا ووایم چې ما ته ډېرو نېشنلیانو وروڼو هم اوټ راکړی دی او پی ټي آی وروڼو راله هم اوټ راکړی دی او بلکې زه به دا ووایم چې د هرې پارټۍ لکه کارکنانو چې دی نو زه سپورټ کړی یم او په ما اعتماد کړی دی او دا اعتماد یې را باندې د دې وجې نه کړی دی الحمدلله چې د 400 کې هغوی ته ټولو ته معلوم دی چې یاره لکه بس مولانا صاحب چې دی نو دا چې څه میدان ته راشي په اخلاص باندې وي او محبت باندې وي، نو د دې وجې نه را باندې هغې دا کړی دی اعتماد. پاتې شو دا چې د 400 د نېشنل پارټۍ نو هغې خو زمونږ مطلب دی چې ډېرې یعنې خلاف به هم داسې بعضې وخت کې مشر خبرې وکړلې، خو د هغې باوجود به هم هغې چې به کوم ځای خلاف خبره م وکړله نو د هغې به خلک الټه مونږ ته رالل. الحمدلله سر 400 کې چې تاسو په داسې څوکۍ ته تلو ولئ چې په هغې کې په کروڑونو روپو مخکې نه کرپشن شوی دی، دغې حوالې سره ستاسو څه حکمت دی؟ زمونږ خو الحمدلله لکه دا به زه د 400 یقینا ما سره ډېر فکر دی. دلته ګوره کارخانې زمونږ هغه ولاړې دي، زمونږ مطلب ترقیاتي کارونه نه کېږي، نو انشاءالله چې دغه کرپشن موږ به خپله حتی الوسع حتی الامکان چې څومره زمونږ نه کېږي د هغې ریکوري به مونږ کوو او دا عوامو دا حق به مونږ د هغې خلکو نه اخلو چې هغه کم خلکو هړپ کړی دی او خلکو ځان سره ایثار کړی دی. مولانا صاحب د هاوس د چلولو خبرو کو
په تحصیل باندې دلته تاسو کامیابي دغه دا کنفرم ده خو چې کوم دغه تاسو سره تحصیل کونسل ممبران دي د ضلع چارسدي د مختلفو یونیون کونسلو نو هغې کې د ټولو سیاسي پارټو څه نمایندګي شته دي نو څه ګڼئ چې هاوس چلولو برته څومره ګران وي؟ زه به تاسو ته دا ووایم هاوس هله ګران شي چې کله بنده اخلاص سره نه او زه دا امید کوم چې دا ما سره کم که د نورو پارټو هم راغلي انشاءالله دا به زموږ پارټۍ ته راوړي د هغې وجه دا ده زموږ ورونه به زموږ پارټۍ ته به راوړي د هغې وجه چې زه به ورسره داسې خلوص سره انشاءالله د هغې رویه او زما د هغې سره به دغه وي چې هغې به دا هم نه ګڼي چې یاره دا مولوي صاحب زمونږ د بلې پارټۍ دی او موږ د بلې پارټۍ یو انشاءالله هغې سره به زمونږ رویه ډېره مولانا صاحب که دا هم راته تاسو چې کله انتخاب وي مهم خپل چلو نو څه پلان هم په ذهن کې جوړ کړو چې چارسدي غټې غټې مسایل کوم دي چې هغې طرف ته به ستاسو د کامیابۍ نه پس د چارسدي غټې مسایل خو تاسو ته پته ده لکه زما خپله دا سوچ دی چې یو خو د صفایۍ مهم چې دی نو دا به انشاءالله ډېر فعال کوو صفایۍ باره کې ځکه صفایي خو اسم شرعي لحاظ سره دا نیم ایمان دی که نه حضور مبارک فرمایي نو موږ به په دې باندې کوشش کوو او دا م عبادت دی دویمه دا چې دا زیات طور زما انشاءالله کوشش به دا هم کوم چې دا اوبو زمونږ سفلۍ چې ده که نه ذریعه دا چې صفا اوبه هر ځای ته ورسیږي او ښکلې پیپونو باندې ښکلې دغه باندې ورسیږي چې خلکو ته دا تکلیف هم نه وي درېیمه دا ده چې لایټ سیستم چې کوم دی زمونږ لایټ سیستم دا زمونږ حقیقت دی چارسده یو ښار دی خو لایټ سیستم پکې ډېر زیات بیکار دی اگر چې اوس لږه بعض ځایونو کې الحمدلله د لایټ سیستم به رو فعال کیږي خو دا به نور هم موږ مزید انشاءالله دا کوو او څلورمه خبره دا ده چې زمونږ دا کوشش به کوو چې یاره دې کې کمې کارخانې ولاړې دي یا کم دغه ولاړ دي هغې کې به هم انشاءالله مونږ دا کوو د سکولونو کوم ځای کې زمونږ په بانډو کې هغې کې مثلا څه کمی مونږ محسوسو نو مونږ به انشاءالله د خپل ډسټرک افسرانو سره په هغې باندې میټینګ کوو هغه به خامخا انشاءالله هغه کمی به تلر کوو صحت په حوالې سره تعلیم په حوالې سره انشاءالله دا ټولې کمزورۍ به انشاءالله زمونږ تاسو د چارسدي کرانو والي سره خبرو وکړه چارسدي کې چې ټول نه غټه کومه کارخانه ده چارسدي شوګر میل کومه چې پاتې ده یو څو میاشتې مخکې شوګر میل د مردان د نوابانو په نوم باندې شو ریونیو ډپارټمنټ پیسې واغستلې او هغه ملي د سلیم د پی ټي آی سینیټر دی فیصل سلیم الرحمن او وسید سلیم الرحمن پر 71 کنال ځمکې د هغې په نوم باندې کړه کوم چې د سیکشن 4 لاندې غوښتلې شوې ده او سیکشن 4 دا وایي چې دغه ځمکه د فرد په نوم کېدی نه شي آیا دغې حوالې سره هم تاسو سره د سخت نو د هغې قانون موجود دی چې قانون څه وایي انشاءالله په هغې باندې به کار کوو انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم میں انشاءاللہ حتی الوسع کوشش کروں گا اور میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ایسا رویہ اور محبت کے انداز میں انشاءاللہ ہاؤس میں مل ملانا ہے کروں گا کہ وہ نہیں محسوس کریں گے کہ یہ جمعیت علماء کے ساتھ امیر ہے اور ہم دوسرے پارٹیوں کے ساتھ دوسرے پارٹیوں کی امیر ہے تو انشاءاللہ وہ بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ چلاؤں گا ہاؤس اور وہ ہم سے انشاءاللہ خوش بھی ہوگی انشاءاللہ یہ جو کروڑوں روپوں کی کرپشن ہوئی ہے ٹیمیں وغیرہ میں تو اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی کمیٹی بنائیں گے تحقیقات کریں گے کیا کریں گے انشاءاللہ کمیٹی بنائیں گے اس کے لیے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا آہستہ آہستہ طریقے سے تھینک یو